أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون محترم حاضرینو زمانگا ماهانا درس دو قرآن کریم چار دیر وحنا شروع دے اوکی گی ننما یکم تاریخ دے و یکم تاریخ باندے زمانگا ماهانا درسی د ماخام نباد گھنٹنی ما او بائی کے لر لرنا مرگری شرکت کئی اور راضی اللہ دے ٹول اللہ عجر عظیم ورکی پدے کے علماء کرامی پدے کے طلبائی پدے کے عوام مرگری آئی شرکت کئی درس قرآن کریمی دا قرآن یوسو آیاتنا داغی تفسیر او داغی متعلق یوسو خبرے او دا حالات و حاضرہ متعلق زمانگ جماعت او زمانگ موقف اغم ورسرہ بیان شی ننم زمانگا یکم جولائی 2022 درس قرآن کریم دے اللہ دے مالا دے صحیح درس توفیق راکی اور اللہ دے ٹور اللہ پاگی دا عمل کولو توفیق ورکی سورہ بقرہ دا مضمون پہ اعتبار سلوری سیوا اولا حصہ کے اثبات توحید و غدر بابنا و آغا ختم شو دیمہ حصہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت اثباتو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتی میں پیغمبر دے اللہ را لے گلے دے دا دل پارا ذکر کول چھ توحید پا جبد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی بیان شوئے دے نو کدا اللہ توحید بیانے نو دا پیغمبر پاک مقام و حیثیت اغم و سرات ضروری دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دانو چھ اگر رسول معصوم و پاک و داغن گناہ کے دا نو بس دا تولی دنیا آغا خوکو اور تولی دنیا آغا منا نانا چاہ منا و چاہتے نا انکار کو چاہ تعریفونا کو لاو چاہ بدوی چاہ داغل طرف نا جوابونا کو لاو چاہ پاغ اعتراضونا کول چاہ داغل خوی او چاہ داغل بدوی ناماو تعالی او سبق راکی چتزان وارث د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گڑی نو دا ټول چیزونه برازی دا مو آیا چی کز داو کم او داو کم
ته چې هر څه کې نو کوه ته نه معصوم ګرځېدی شي چې ته به بلکل پاک یې او ستا نه به ګناه نه کېږي ته داسې نه شي کېدی چې ته بلکل خوش اخلاقه یې او ټوله دنیا به ستا نه رضا وي د پیغمبر پاک نه څوک رضا او څوک نارضا او چا ښه وي او چا بد وي او چا اعتراضونه کول او چا جوابونه نو ته د هغه نه لوی سړی نه یې او نه ستا د هغه نه لوی مقام دی چې په هغې اعتراضونه کول نو په تا به هم کوي د هغې خلاف کول نو ستا به هم کوي هغه له الله ملګري ورکول جوابونه یې کول نو تاله به هم درکوي څه چې په هغه تېرېدل نو په تا باندې به تېرېږي په هغه زیات و په تا به کمي نو اثبات د رسالت کوي او په دې کې اعتراضات شبهات په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د هغې جوابونه دا صرف نه اعتراضونه په پیغمبر نه وو په پیغمبر پاک باندې ډېر اعتراضونه وو ډېر شبهات وو د هغه متعلق ډېرې خبرې کولې مشرکینو کفارو یهودو نصاراو خدا سوی تینا ذکر کر ځکه دا موږ او تاسو له یو سبق راکوي چې په تا به هم داسې اعتراضونه کېږي کله به ستا په مشر اعتراض کوي ستا په استاذ باندې به اعتراض کوي یره ته ښه سړی خو استاد دی فلانې دی او هغه ډېر ناکاره دی او هغه داسې دی او بدماش دی او دا دی او دا دی ستا استاد به بدناموي چې په دې ونه شي نو بیا به ستا ملګري بدناموي او په هغوی به اعتراض کوي د هغوی د بدنامي کوشش به کوي نو بیا به وایي دا چمچي دي او دا دا دي او دا دا دي او ستا ملګرو باندې به اعتراض کوي چې په دې ونه شي نو بیا به ستا په کردار باندې اعتراض کوي ستا کردار باندې به اعتراض کوي ته دا کې او ته موږ دې نه منې کې او ته دا کې او ته دا کې او ته دا کې چې په دې باندې ونه شي نو بیا به ستا په عمل باندې اعتراض کوي ستا په افعالو باندې به اعتراض کوي داسې دی وکړل نو داسې دی ولې نه کول داسې دی وکړل او داسې دی ولې نه کول نو ستا په عمل باندې به اعتراض کوي دیو چې دلته دا نه شبهات راواغستل اوله شبهه ستا په استاذ باندې به اعتراض کوي لکه جبریل امین باندې اعتراض کو ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي جبریل امین په واسطه راتله نو هغه بنیاد یې کټ کو هغه جړه یې کټ کوله نو په جبریل امین یې اعتراض کو کله به ستا ملګرو باندې اعتراض کوي چې هغوی کې کامیاب نه شي نو بیا به وایي مړه دا چمچي دی دا فلانې داسې فلانې داسې دا د خوا خواته کېږي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلیمان علیه السلام د نبی علیه السلام د وجه اعتراض کو چې سلیمان علیه السلام جادوګرو ته د هغه ملګری د هغه صفتونه کې هغه خو داسې او خو داسې و په ملګرو اعتراض چې په دې ونه شي نو بیا به ستا په کردار اعتراض کوي نو په نبی علیہ السلام نے اعتراض کو جادو جائز دے واللہ را لگے تو تے خلق منی کے کلا یو خبره کې او کلا بل خبره کې تمنګ صحیح الفاظو نه منی کې کلا یو خبره کې کلا بل خبره کې نو جادو امان زلال الملکین ببابل هاروت و ماروت لا تقولوا رائنا ما ننصح من آیت و ننصحا دا ټول کردار باندې اعتراض کوي او د هغې جواب کله به ستا په عمل اعتراض کوي مړه ته به مونږه تا به مونږه څه ایډیل کو تا پسې به څه روان شو ستا خو دا کار دی پرون دې دا کوله نن دا کې او پرون دې دا کوله نن دا کې
یو ورځ سړی اسمان ته خیژي او بله ځمکې ته رابوي. نو په نبي علیه السلام په کردار یې اعتراض کو. کله یو خوا مخکې او کله بل خوا مخکې. یو ورځ راته وایي خانقاهګۍ ته مخ واړوي، نو چې هغې ته لمونځ کوو، بله ورځ راته وایي بیا بیت الله ته واړوي، بیت المقدس ته مخ واړوي. نو بیت المقدس ته راله مخکې، نو بیا راته وایي بیت الله ته مخ واړوي. په هغه عمل اعتراض کو. که موږ ته وایي چې د بوتانو چاپېره مه ګرځئ، خپله په صفا مروه کې منډې وې، تا ته به دغسې وایي. دا ټول تاله یو سبق درکوي. نو که ته په دې پوره، نو ستا به په اعتراض څه پروا نه وي بیا د چا. ته به زړه کې وایې زه د پیغمبر پاک نه لوی سړی خو نه یم. نو چې په هغې کول زه څوک یم؟ ما نجا الله والرسول معا من لسان الورا فکیف انا. الله او پیغمبر د دوی د جبو نه نه دي خلاص شوي. نو زه لا څوک یم چې زه به ترې نه خلاص یم. دا تاله سبق درکوي، دا نه چې الله تا ته کیسه یې کوي. قرآن د تعلیم دپاره دی، قرآن د تدبر دپاره دی، قرآن د تبشیر او د بشارت دپاره دی، قرآن د تسلی دپاره دی. قرآن دا نو چې ګینې 1500 کاله مخکې راغی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه وخت کې مصداق یا صحابه و یا مشرکین و یا یهودو د هغه زمانې یا نصارا و، بس هغې پورې وتړلی شو. نه، قرآن د هر دور دپاره دی تر قیامته پورې. ځکه انسانانو فطرت هغه یو شان دی، د کفارو فطرت یو شان دی، د مسلمانانو یو شان دی. یهود د هغې د پیروکارو یو شان دی، د نصاراو د هغې د پیروکارو یو شان دی. نو قرآن تر قیامته پورې دی. اوس کوم سړی چې قرآن باندې پوهی، نو دی چې کله قرآن وایي، نو ته به کله وایي چې په پلاني رد وکړو، کله به وایي د پلاني صفات وکړو. ځکه ته به پوهېږي چې دا قرآن د آیاتونو مصداق په دې وخت کې دا فلانې دی. د قرآن د دې آیاتونو مصداق په دې وخت کې دا فلانې دی. چې کله ته د شرک رد کې، نو تا ته به پته لګي چې د دې مصداق په دې وخت کې دا مشرک دی. ته د توحید بیان کې د بشارات ذکر کې، نو ته به پوهېږي چې د دې مصداق دا فلانې دی. نو ته په خپله وایې دا فلانې یادوي. چې د منافق رد کې، نو دی به په خپله پوهېږي چې دا فلانې یاد که هغه ته اشارې وکړئ، که نه نن ټول قرآن هغه پورې وتړه. تړلی به نه وي، هغه به مصداق وي، خو ته پې اول نه پوهېدې. اوس پې ته پوه شو چې دغه مصداق دی. ځکه ته په قرآن نه پوهېدې، نو تا ته مصداق نه معلومېد. تا صرف تلاوت له ګرځولی و، ثواب دې پې ګټه او نور هغه لار دې پې نه مونده، هدایت دې پې نه اخېسته. صفات صفا کې ابن جوزي رحمت الله علیه د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی چې هغه وایي لا خیر فی قراءة لا تدبر فیها. فائدہ خیر په هغه قرائت کې نشته چې هغې کې تدبر او سوچ نه وي. ثواب په خپل ځای دی، ثواب په کتو کې هم دی، خو تا ته خیر او فائدہ چې تدبر او سوچ نه وي، نو تا ته فائدہ نه معلومیږي. او د دې وجې صوفیان وایي انزل الکتاب للتدبر وجعلوه للتلاوه. قرآن د تدبر لپاره راغلی دی، دی صرف تلاوت له وګرځو. سپاره تلاوت وکړه، رکوع تلاوت وکړه، خو چې کوم مقصد و چې د هغې نه رشد و هدایت والی، د هغې نه رڼا والی، د هغې نه سبق والی، د هغې نه یو تعلیم والی او بل ورکړي، نو هغه قرآن هغه ډېرو کمو خلکو ته نصیب شوی دی.
زکاله کلوام کا چې زمون بسترګو د قرآن وکته ته به ډېر څه پوه شي چې ته کله قرآن عامل شي او ته بیا قرآن تلاوت کې نو ته به پوهېږي چې دا خبره کوي او دا خبره کوي. اوس د دې ځای نه اثبات د رسالت کوي، د نبي علیه السلام رسالت ثابتوي. څنګه ثابتوي؟ د ثابتولو یو طریقه دا ده چې څوک مخالفت کوي او د هغه جوابونه وکړي، د هغه مقابله وکړي، هغه له جواب ورکړي، نو دا هم یو طریقه ده، بهترینه طریقه. اوس اول اعتراض په نبی علیہ السلام په جبریل امین، تاسو له جبریل امین وی راځي منګه تا ځکه نه منو. جبریل امین په شر راتلګي، د جبریل امین کار دا د بچای زمکه اړولې دي، بچای دا کړی دي، نو موږ ته منلوي خو تاسو له جبریل امین وحی راړي زموږ هغه د وخته ته به وایي یو ته خسانه ډېر ښه مولای ډېر ښه درس کې خدا استاد کې نه یادو کنه، دا استاد دې نه نو دې بزر وای ما پلاني څنګه سبق ویل بل تا به هغه اصل استاد باندې یادې چې چاته قرآن ویلي ځکه چې بیا براله خلک صفات نه کوي، بیا براله خلک نو دا د دې وجه نه کوي، دا نه چې ګینه دې پاږي پوهې نو تا به د خپل استاد د مرګتیانو منی کوي، تا به د خپل اصل نه منی کوي. نبی علیہ السلام باندې اعتراض کو جبریل امین کو وہ انڈائریکٹ کی دا په نبی علیہ السلام اعتراض ہو، تاسو به جبریل امین راځي او موږ ځکه تا نه منو. نو دا وی پنځه جوابونه الله وکړل چې تو ته پنځه جواب وکړه. یو جواب انه نزل على قلبك باذن الله، دی جبریل امین استاد زړه ته قرآن کوس کړی دی، صاحب زړه باندې قرآن راوړی دا الله په حکم. څه مطلب ته به ورته وایي مړه ما خو ته قرآن ویلی، داسې قرآن راته ویلی چې زما زړه ته کوز شوی دی قرآن، زه مخکې څه خبر وم، زه څه پوهېدم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تو تموای مرز چې ال د نوم تله موږ تلاوت کو زنه پوهېدم، ما چې قرآن ال دی وې نو زړه ته مې قرآن کوشي او زه قرآن په خوان پوه شوم. دا ستا یو جواب. دویم جواب وهدن هدایت د جبرئیل امین، تبا ما ته لار او خیلا زه خبر نوم زه نه پوهېدم، او چې زه لاړم نو ما ته هدایت نصیب شو. ما مشرک او بدعتي وپېژن چې د هغه نه ځان وساتم، ما باطل پرست او حق پرست وپېژندل چې د باطل پرستو نه ځان کټ کړم او د حق پرستو ملګری شم. دویم جواب مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوم کې دا چې مخکې دی نه دي. نو ته به ورته وایې یاره زه خو لړم ما خو د قرآن وی، نو هغه خو په درس کې ټولې د مفسرینو حوالې ورکړې اته چې مني، هغه خو په درس کې د علماو حوالې ورکړې، هغه خو په درس کې هغه کتابونه یادول چې ستاسو مشرانو لیکلي دي، هغه خو په درس کې هغه یادول چې اصل سلف علماو لیکلي دي. مصدقا لما بین یدیه دریم هدن، څلورم وبشرا للمؤمنین، زیری لپاره د مؤمنانو. ته وایې هغه بد اخلاقه دی، بدخویه دی، ته وایې هغه په خلکو فتوی نه کوي، ته وایې هغه په خلکو ردونه کوي، نه مړه هغه بشارتونه ورکوي، زیری ورکوي. موږ چې درس کې ناستو نو ډېر خوند به په موږ له بې مزه راکوله، مو وایي چې دا درس نور هم اوږد شي، موږ له به ډېر خوند راکو، بشارت و زیری و.
او چې کله بشارات به وي نو هغه بیا جدا مزه کوله ته ورته دا وایه ستا جوابونه دي پنځم جواب سړي لنډه خبره کومه خلاصه دا ده ګوره څوک چې د جبریل دشمني د ملائکو دشمني د میکال دشمني دا د الله دشمن دی او دی کافر دی او الله دشمن د کافرانو دی ته ورته وایې ګوره نورې خبرې پرېږده دا تاسې یو سغره بل غرولې اصل کې ستا دشمني هغه سره په دې ده چې د الله کتاب وایي ستا دشمنی ور سره په دې ده چې د الله توحید بیانوي ستا دشمنی ور سره په دې ده چې د پیغمبر پاک سنت بیانوي نو دې سره چې څوک دشمنی کوي هغه ته زه مسلمان نه وم ته لا وایې لمونځ کېږي یا نه کېږي زه هم مسلمان درته د سر نه وم ځکه چې د توحید سره دشمني د سنتو سره دشمني د سر نه مسلمان نه دی د الله دشمن دی او الله د کافرو دشمن دی او دی هم د مسلمان وطن وام چې توحید نه انکار کوي دا ستا جوابونه دي ستا هم دغه جوابونه او ګوره دې کې یو بله خبره وکړه من کان عدوا لله وملائکته ورسله څوک چې د الله دشمني د ملائکو دشمني د رسولانو دشمني ورپسې وي و جبریل او میکال او د جبریل او د میکال دشمنی نو الله دشمن د کافرانو دی نو دا جبریل او میکال خو په رسوله کې رالل و ملائکته کې رالل نو چې ملائکته کې رالل نو دا بیا سره ذکر کوي جبریل او میکال دا تا په سبب درکې دای باندې د جبرئیل او د میکال نوم ډیر بد لګیدو نو د جبرئیل او د میکال نوم په بد لګیدو نو الله په ملائکته کې خو هغه داخلو او دوباره ذکر کړ چې پتا سوې دا نوم بد لګي نو دای نوم بیا بیا ورته اله دغه چې تا ته ویرا درس کو درس ډیر خوان کوي موږ ډیره مزه راکوي موږ ته کینو موږ به ټول راځو خو ته پکې دا استاد مې یادو ته پکې دا فلانې مې یادو ته پکې دا هغه نوم ماله داسې نه چې ته د بوس لاندې اوبه روانې کې چې یو یاره ماله خلک متنفر کېږي نو څه ضرورت دی چې قرآن الله دې په رحمتونه ولیږي یو ځل درازي سین کې کټه چولو او ملاستو ما ولا چاپی کوله دې کې او پنځه شپږ علما رالل هغه وخت افغانستان د لار آزاد او تل وادل با چې رالل چې قرآن غوړي د مشران علما او نمونه بنالما هغه کې ناس بیا وروسته هغه علي حدیث شو غیر مقلدین شو نو هغه رالل چې قرآن سره راشه درشو شو دا هغه زاړه شاګردانو ګپ شپو لګید بیا وی چې موږ مشوره کړې ده چې قرآن ورته وی وایي کنه آیا په کې ډېر چالاک غونډې و نو هغه شروع شو چې زمونږ په علاقه کې کار کول غواړي او موږ اړم شوي کار کوو او الحمدلله ډېر ښه کار روان دی خو دومره چې د تکبیر دا نوم په او د اشاعت دا نوم په خلکو ښه نه لګي نو د اشاعت دا نوم پې ښه نه لګي نو موږ مشوره وکړه چې کار به موږ دا خپل کوو او دا نوم به بدل کو هلته به په بل نوم باندې تنظیم جوړ کو ستاسو سره یې ده نو شیخ القرآن خو پوه شه نو شیخ القرآن ورته فلانیه وی ها وی ستا د پلار څه نوم و نو هغه ورته وی فلانې وی د دې پلار د ټولو خلکو سره روغ او د هر چا خو که د کلي کې ورسره چا خلاف و ستا په کلي کې بیا چې خلاف مخالف هم خامخا پښتانه یو مخالف هم خپلو وی پلار لم نوم بدل که کنه دا کسی ورته وی
وی پلار لهم نوم بدل که ځکه په چا چا به نوم بدلږي نو هغه لهم نوم بدل که نو هغوی به د شیخ په طبیعت پوهېدل نو ټول غلي شو یو بل ته یې وکتل نو یو ورته وایي ما خو تاسو ته ویلي وو شیخ القرآن ورته وایي داسې کار دی چې ما مه دوکه کوي که ځای برخوا ځای خیر دی خو ما مه دوکه کوي بیا به وایي چې هغه راته ویلي چې نوم بدل کړئ او لږ راح کړم دغسې نوم به بدلږي دا نوم خیر د کار به کوو نوم به نالو چې کار به ته څه وکړي چې نوم نالې نوم به ونالې او کار به بیا کوي چې د نوم سره روانه خو په دغه کار ده نو چې دغه کار مني توحید مني سنت مني نو بیا د نوم سره روانه ده د نوم سره روانه په دغه توحید او سنتي نو څوک به وایي یاره موږ بل نوم ږدو دې دپاره چې دا چل دی بل به زه نوم ږدم دا چل دی او ځان له به بانې ګوري بانې مه ګوره وایه همدکه نوم دی په دې کار کو که کار کول دی مقصد او که کار کول دی نی مقصد نو زما ملګري مه تسنس کو زه خپل کار کو دا تا ته چل ښیي که تا به اعتراض تا په استاذ کوي انډایرکټ کې به په تا کوي په بله به راتاویږي څنګه چې جبریل امین باندې اعتراض کو نو الله ملائکو کې دا جبریل او میکال داخلو خو بیا ذکر کړ چې په دای نوم بدلږي نو بیا بیا وایا بیا بیا وایا ځکه دا زدي او نادي دی دغه وجه به ته خبره خپل نه پټې خپل استاد باندې پټې خپل استاد مخه یو نیمي نو تانه به قرآن اته ځله ویلي د بل نه به یو ځل ویلي هغه یادې تا باندې یادې دا اصل وجه دی چې دا هغه بل په وجه ورته څه ملاویږي ستا په وجه باندې دې کټ کېږي یا بل څه وجه یا بل څه وجه نو نه خپل استاد باندې یې ستا په استاد به اعتراض کوي نو قرآن وایي قل من كان عدوا لجبريل وایا پیغمبرا سوک چوی دشمن د جبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله دی جبریل امین راوڑه دی قرآن لوستا پس ربان دی پا حکم دا اللہ ځان نه سند ته اشاره وکړه قرآن چې دا اصل کوم ځای نه راغلو نو هغې ته خبره ورسوله اصل راغله د الله د طرف نه دی جبریل امین پکې واسطه شوې ده او هغه راوړی دی نو ته په جبریل امین اعتراض کې نو د هغه څه جرم دی د هغه څه ګناه دی هغه ته خو الله ویلي دا آیات اوسه دا آیات اوسه دا آیات اوسه او هغه راوړی دی نو ته چې په جبریل اعتراض کې ته خو په الله اعتراض کې نو دی وجه انزله فإنه نزله على قلبك بإذن الله دا الله په حکم راوړی دی دویم جواب مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی دی دا چې مخکې د دې نه دي څه مطلب تصدیق کوي دا چې مخکې دې نه دي د دې قرآن نه مخکې چې سوره کتابونه د هغې تصدیق کوي د قرآن نه مخکې تورات او د قرآن نه مخکې انجیلو تو زبورو سوره کتابونه چې راغلي د هغې تصدیق کوي څه مطلب هغه چې کومه مسله ذکر کړې وه نو هغه مسله قرآن ذکر کوي نو د هغې تصدیق دی که نه ستا نه مخکې علماو څه ویلي کومه مسله ذکر کړي او تا هغه مسله ذکر کې نو دا د هغې تصدیق دی ځکه د هغې خبره له تقویت ورکې د هغې خبرې له مضبوطیا ورکې او دی وجه نه قرآن کریم چې کله د دې ذکر کوي نو سوره بنی اسرائیل دویم آیات کې د تورات ذکر کوي چې تورات هم رالیږلی و هغې کې دا خبره وه
اللہ تتخذو من دونی وکیلا منی وی بغیر زمانہ بل ذمہ دار. او قرآن کریم وی سورہ مزمل نحم آیات کے لا الہ الا ہو فتخذو وکیلا نشتے حاجت روا بغیر دا اللہ نانونی وی دی اللہ لازم دار. اندی ویلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا او دلتا وی فتخذو وکیلا اندی ویلو بغیر دا اللہ نا بل ذمہ دار منی سئی دلتا وی یو اللہ ذمہ دار منی سئی. آغا مسئلہ بیان ایکمچ تورات ویلیوا دارنگی عیسیٰ علیہ السلام بشارت ورکڑے اگر آگے اور تصدیق یو شو سورہ آل عمران کی سلوش میں تمیات کی وئی قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. وایا کتاب والا راجع یو خبرتا چه برابر دا زمنگا استاسو میانس کی سنگا برابر دا نمدارک وی لا یختلفو فی القرآن والتورات والانجیل. قرآن تورات و انجیل بکی خلاف نکی طولو یو مسئلہ آغد آدھا قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. عبادت ونکو بیدا اللہ نا دبلچا اساتار بنکردو دا اللہ سرائز شے کما مسئلہ چھ تورات کیوا کما مسئلہ انجیل کیوا آگا مسئلہ قرآن کی امدہ تاکہ تصدیق یو گئے چاہے کہ کما مسئلہ آگا مسئلہ پدی کی امدہ مصدق لما بین آدے. اور دریم جواب وَهُدًى وَهِدَايَةٌ دنیا کی وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. سنورم جواب زیردت جنت پارا مومنانو سمطلب جبریل اغاد دنیا پارا ہدایتو داخرت پارا بشارتو تمازما استاذ ماتا قرآن خود لدے قرآن را دویل دے دنیا کی رات تا ہدایت خود لدے زیدی غالد جنت را کھڑی دی. اس بینزن جواب من کان عدوا للہ و ملائکتی و رسولی سوک چوی دشمن دا اللہ دا ملائکو دا اللہ او دا رسولان دا اللہ و جبریلا و میکالا دا جبریلا و دا میکالا. نو دغه سڑے کافر دے جزا معذوف ادا سن چمخ کی جزا معذوف آیا من کانا عدوا لجبریل فلا وجہ لعداوتی زکا علت کا مقام دے جزا گردن فإنہو نزل ولا قلبکا دارنگی دل دا من کانا عدوا للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکالا جزا معذوب فهو كافر فإن الله عدو للكافرين او یقینا اللہ دشمن دے کافرانو. گورا اللہ غیرت دا اللہ غیرت دے دا نخیار کیگی تالم دا غیرت یو سبق در گئی. زکا پیغمبر پاک دا اللہ استاذ ہو پیغمبر پاک دا اللہ خبر راوڑی وادا اللہ کلام بیان کرو پیغمبر باندھ اعتراض دا با اللہ اعتراض دے پیغمبر باندھ جبریل باندھ اعتراض دا با اللہ باندھ اعتراض دے
نو الله وی زما با استازی چې اعتراض کې زما در سره دشمنی ده دا غیرت دی ستا کوم استاد ستا په استاد اعتراض کې ستا د استاد دشمن دی او ستا به دوسي ستا به ملګری او دین غیرت ښیي چا کې چې دین نو هغه کې غیرت وي چا کې چې دین نه وي هغه کې غیرت نه وي هغه پښتو کوي غیرت او پښتو هغه چا کې چې هغه کې دین وي چې دین به کې نه وي هغه کې غیرت نه وي هغه ستا د خپل استاد دشمن سره به مغاهي کوي د خپل پلار دشمن سره به مغاهي کوي او نږدې به کېږي هغه ورته خوله چینګه کوي چې استاد دشمن دی ستا د مرګري دشمن دی ستا د عمل او د کردار دشمن دی هغه به څنګه ستا دوست وګرځي هغه ته دوست مه وایه که دوست دی ورته ووایي تا به کاندې ته وغورځوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر غیرتي و نو څنګه غیرتي و حضرت عمر په نبی علیہ السلام مین و دا نور صحابه نو مین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام نظار قربانون دی نور نو قربانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابیون دا نور نو کلا مقرع غلی دا پائی کی خیارا شوئے دی دا نبی علیہ السلام خاص مرگر بدری صحابی دی پا جنگ بدر کی شریک شوئے دی او داسی صحابی دی چې په تشو لاسو باندې هغه درې کافر سره د وسلې وجلي دي درې وارو څخه تورې وي او بې تورې وو او درې کافر وجلي وو حضرت حاتم بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه خداوند یو کار وشو او هغه درې کافر څنګه وجلي وو دې بهر وته د مدینې نه کسانی دریو لیدل اغای نه تاسو ګټوري ورځګانی چیرته ځي هغه ورته وی زو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره راغلیو هغه ورته وی هغه خو تاسو ځای هغه سره ډیر مرګري دي تاسو په کې سر ور کوي یو کار درته خېمه هغه کوي وسه وی هغه اوس راځي د مدینې نه راوزی بار بزی ایوازی بی لار ورطونی وی نو چه اگر آشی نو بس آسان بی دتا ایوازی بی او اوی وزنی اوی تا خود خخا براو کروی تا پتا دا اوی آو وی راوزی بی او راروان بی اگر دیر خوشحال شوی بدل دلارا کی بہتا کینو وی گوڑا یو خبرا کون با وی د مدینې نه درې لارې دي اوس دا پته نشته چې هغه په کومه لاره راځي هغې خان وی یاره موږ ته خدای یوه معلومه دا دوه به راته ته ونښې وي ولې بیا درته ونښې راځئ وي تاسو دوه دلته کښېنئ د یو ملګري ته وایه راځه هغه یو لار دته ښې بیا به بله بل ته وښیم هغې ورته ویل ډېره ښه ده دوی کښېنول یو یې روان کړ چردائی نے پناہ که پلا روتوی توره ده دیر مزیدار جوڑا کردی دا داسی یرا لگه راکا چیوی خو گورم چی توره دیواغسته جو دیسٹ لی والا راخلاس راگیل دی مردار که توره ورسرا کی خودا راگه اگه بلدوی دادا چی استاد اگه بل اللہ روخی آگه دا آگه نا روان که چی آگه سمنزبوط دزنه پناہ که هغه ته وی توره د کم ځای جوړه کړی دا او دا ډیره مزیداره ده هغه نه لاس تکړه جوړاوی ال دی وو اول دی مردار کو چراغ دا یو ته پاتیو د سره کې نه څه خبره ته توره د لاس تکړه جوړ دی مردار کو درې واره وځل دا څه صحابیو بدری صحابه ته الله اعملوا ما شئتم تاسو څه کوي ما درته څه معاف کړی دي خدای نه یو کار وشو نیت هم خو اراده هم خوا مکه کې داغه بچی پاتې شوی
او په مکه کې مشرکینو د هغه صحابه بچی تنګول کوم چې هجرت کړو بچی دلته پاتې شوی نو هغه د خپل بچو د بچاو د پاره او د مکی والو د یارولو لپاره مکی والو ته یو خط لیکو خط کې ورته ولیکل نبی علیہ السلام تیارې کوي او په تاسو به حمله کوي او د خپل حفاظت کوي مقصد د خپل بچو حفاظت او د یارولو خو خط یې ولیکو نبی علیہ السلام ته په طریقې د وحی ویل شو او حضرت علی او حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اولیگل اوی بپلانی پڑاو بتاسو او خسرا غبلان نکی داگی نبا خطوالی غبراری دی چه اگا خسر ایسان اکلا تالاشی واغستا خط نو آگی پسی تور واغستا وی خطو خواهی آگی کنسای پرانیستا پایی که اگا خطی خیو خط رارو نبی علیہ السلام حضرت حاتب نے بھی بتاتا راو گفتا صحابت ناستی وردوی دا خط تا لکلے حضرت حضرت ما لکلے خو تلوار مکو زدر تا پورا خبر کو حضرت نیت صحیحو بدری صحابی دے دا نبی علیہ السلام پا ساری دری مری کری دی و سرد دینا دا خط لکلے چه دا خط او دا وقتو دو وقتو گرم وقتو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لار دے او جسد اگه خطو لیدو جو تور ناسا پراوی استا او نبی علیہ السلام تو دانی ادربو انقا حضر المنافق مالا اجازت راکا دی منافق سک زبطور باندے ہو نبی علیہ السلام و توقتل یو مرا فقد انتبع الله ولا اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم عمره دای په عمل الله خبرو ځکه ورته چې څه کوي ځکه الله ته پته و چې دای په نیت خراب نه یو چې دای وی حضرت عمر خپل دی ویني جوش کړو حضرت عمر د سترګو نو کې روان شي حفاظت انا عمر حدیث کے راجی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترگو نوخ کی روانی شوی تو دیر تاونا چه زمان با دشمنی ہے تو دبا دوستی یا زمان مرگره غیرتی سارے دانشی برداشت کونے زمان دا کالو خان افیسے بو پستر گروندو اور دیر خواہ عالمو دل دی براتا دشیو قرآن شاگردو بیا زمان درس کی با ہم شریکو اولو غیرتی سایو دا آغا سر بیم مرگر راتا دیر خم مرگریو سزمان بعد دا آغا سر مخالف شو چه مخالف شو دا آغا سر ارون ذالکو ما ما با درسو که کلا کلا نزبا لرم آغا با دا ماسپخین نا بعد درس کورو جا کی راندوست درگو او الفاظ بے نوی او مانا بیوی لکا زمنگا او دا سے بروانو تابوی گنده قرآن تا گوری نو مالا بے منظرہ کولا زبا چستوے شم زبانو چاہتا تا بمیو کرتا نو زبا با حمت نور زیاد شو چه دے پراندوس در کو علم دے زیر پر روگن سترے کینیم نو یا رد زلالما دے حافظ صاحب سارا ملاو شما داغا غا مرگره چو داغا لارا کی دکانو زنیر لارا مغا سارا ملاو شم چه واپس راتلم نو اگه دکاندار مرگره لارا که ادرید زمان گاڑی تا مخیطا جزر آورا سیدم ما شیشه کتا کڑا لاسی ملاو کنو ما دیوی جی پدی تیر شوی ما اولی دی نو من تا عمر اخکارا کیگا کانا ما او دایزو خطانا پیجانم اولی جی تا ما نا پیجانی ما نا ویغا پی سیب سارا چی بدا اطلما نو مایاو کنا حافظ صاحب سر راقلینو پی جندی میں چتا حافظ صاحب پری خود ماتا پری خودی دکھو دورا بی غیرات نیم چتا حافظ صاحب کو وجہ دیو سڑے پی جنم و غصر دیروانی بیا دی ما سر روغی او شیشہ میو خیجو نا ڈریورتا میوی زوی آگا رس شو دارا شو بیا ماغا سڑے لی دلو ندے او نتی خبرم چی جوان دے دے او کمر دے غیرت دیتا نوئی
چې ته وایې دا زما استاد دی خو د ده پلاني سره نه لګي دی نو خیر دی زه به ورسره تعلق ساتم زه به خیر دی ګزاره کوم نه چې جبریل امین باندې اعتراض کوي الله وایي دا زما دشمن دی دا کافر دی د جبریل په الله خو نو کړی اعتراض خو د الله د غیرت تقاضا دا ده نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایي انا اغیر منک والله اغیر مني زستانه ډیر غیرتی نو الله زمانه ډیر غیرتی دی بے غیرت ته بس غیرت وکړي غیرت چې چا کی علامہ اقبال وایي غیرت بھی تو ایک چیز جہانی تک دو میں غیرت بھی تو ایک چیز جہانی تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا غیرت یو شیر بدی جہان کی بدی جوان کی پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا درویشان تو بادشاہان تاجور پسرائی چاکی چه غیرتی هغه د هر چا خوښي زمری د هر چا خوښي بې غیرت د هر چا ګیدړ د هر چا بدي شي غیرت غیرت یې ګور الله د غیرت आवाज درکړي الله به اعتراض نه کړي الله خو غي مانه خالق مانه بارانونو ولون کې مانه مزونه کول لاجونه کول خیراتونه کول خو الله چې د جبريل سره د روانه دا دشمنه زما دشمنه فإن الله عدو للكافرين وچکل دا ذکر کر دا دشمنی پہ سرالا دشمنی لیکن زائنرالا اصل دشمنای سبب داو چه قرآن راگے دا غی پاگ غلط و عقائدو دا غی پاگ غلط و آمالو دا غی پاگ غلط و نظریو رد کو نزکا ورپسی وئی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تاکی سوال اگلی دی منگا تا دلائل واضح بجدل جبریل وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ انکار نگئی دینا کفر نگئی بدیبانے مگر فاسقان سمطلب اللہ ویدہ فاسقان دی دای د قرآن دشمنان دی قرآن خو ما را لگلے دے واسطه جبریل می را لگلے دے دای با جبریل اعتراض کی دے بزر وی یا ارسی چی دی خیر دے که مرکز سر اینه لگی نو من سر خو مرگرتیا کئی کنا من سر و داسی بی غیرت هم ویسا مرگرتیا ہوگی سوانی کی تاکی هم دورا غیرت نشتے چه تا پدی ادرے گی چه مرکز سر روان دا نتا سر بے سرو بشی چې مرکز نه کټ دی نو تا سره به څه ملګری شي ته دا سوچ هم نه کې او کلما عهدوا وعدا نبذه فریق منهم کله چې دی وعده وکړي او وعده نو ماته کړي او ډله د دی نه نبذه فریق منهم وغورځوي دي لره یو ډله د دی نه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر نہیں ندی بیمانا سمطلب دی وعدوں کی خود بیائی ماتی بیائی غرزیہ نبض ارکو شئی بسرعت لأجل الکراہتی سمطلب دی وعدی ورسگئی سیسیت نشتا غیرتی سرے چو خبروں کی پانی اولالی وعدہ اکلا بیا پانی کلکی ابی خوندہ داغه په خبره سره ادوار نشي کوله داغه وعده د خر ټیزي هیڅ حیثیت نه غیرتی سره چې او خبره وکي وعده دې کړی دا نو بیا په وعده باندې کلا ودرېږي مضبوط ودرېږي دا موږ له سبق راکې قرآن غیرت راکې قرآن د مرګتیا چر راته کوي خپل بشر او خپل استاد او خپل آقا او خپل مرکز داوی حیثیت را تخی چه مرگر پا میاش که او زن نشی اوزگارو ده پل مرکز تا بسا مرگری یا مرگر پا میاش که او زن دا نشی کوله چه زیارا زلوی مولای ما خو ملاقات لازمه مرگری بوینو ما طلبا بوینو ما
خپل مرکز به ووینم دومره نشي کولی بس ملګری بیا دا چې چاړې نو بیا ډېر کم پاتې کېږي خو دا دی چې مینه محبت یي دا ماهانه درس هم په دې نیت باندې موږ روان کړی و چې شیخ القرآن وصیت کړی ملګرو ته چې تاسو به میاشت کې یو ځل مرکز ته راځئ نو ما سوچ کو چې میاشت کې راتلل د ملګرو به څنګه یا خدای چې زه ټوله ورځ په مرکز کې ناست یم یو راځي نو زه هم انسان یم زه هم ځان له سره رزق حلال هم ګټم هغې له هم منډې وم تنظیمي کارونه ومي جماعتي کارونه ومي نو زه خو ته کېناستی یم نشم نو زه به یو ورځ ده په دې به زه ناست یم ملګري به راځي ملاقات به هم کېږي او پکې به قرآن هم وویلی شي سبق به هم وویلی شي نو دا موږ مقرر کړې ده الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ ملګري مخلصان دي زمونږ ملګرو کې خلوص دی او دا څه چې روان دي دا په خلوص روان دي دا د شپې ته وګوره او د ملګرو د کثرت ته وګوره چې داسې په مینه او په محبت باندې را روان دي مدرسین دي علما دي ای به کتابونه ګوري مطالعې به کوي خو سره د هغې نه تاسو دا دې وینئ که د یو نوم ظالمه نو شاید چې د چا نوم پکې رانه پاتې شي خو ټول علماء کرام وګورئ چار چاپېره نو دا دې راغلي دي طلبا یې راغلي دي عوام ملګري ځان سره راوستي دي ګاډي ګړي دي دا مینه ده دا محبت دی الله دې دا مینه او محبت زموږ همیشه لپاره قایم لري یو درخواست کوم موږ د دې جماعت د ترقۍ دپاره د مسلې د اشاعت دپاره مختلفې حربې استعمالو او په دې نیت چې خلکو ته خیر او فایده ورسي نو موږ یو پیج دی ابوالیمان محمد طیب په نوم باندې او باید تقریبا 2 لاکه خلک دی چې هغوی به موږ په دې درسونو بیانونو کې شرکت کوي اوري ګوري پروګرامونو نه خبرېږي د جماعت د کار نه خبرېږي خو په هغې کې موږ ته څه مسایلو څه مشکلاتو نو موږ هغې سره یو بل شی روان که یوټیوب چینل د مولانا محمد طیب پنجپیر په نوم باندې زما په نوم خو خلکو د ځان نه جوړ کړي دي خو هغه زما نه دي اوس چې کوم ما جوړ کړ زما په وینا جوړ شه مولانا محمد طیب پنجپیر نو په هغې باندې موږ زمونږ درسونه زمونږ بیانونه کله کله واړه واړه کلیپونه د مسایلو لکه نن ما یو د دې لسو د ذوالحجې باره کې نوکونه ویښته اخیستله نه اخیستله او دا یو لویه مسله جوړه شوې ده نو په دې باندې یو کلیپ وړوکی غوندې نو کله کله یو خبرې ضرورتي نو هغه لنډ غوندې موږ په هغې باندې ورکو خو هغې کې مسله دا ده چې لایو نه راځي لایو به نه راځي چې 1000 کسان هغه سبسکرایب کړي او 15000 غنټې هغه وچلېږي واوري خلک چې 15000 غنټې پوره شي لکه 10 غنټې دی واوري 15 هغه واوري شپږ هغه واوري دا ټولې راجمع شي او 15000 ترې نه جوړې شي نو بیا به لایو په هغې هم راځي نو یو طرف ته به زمونږ په ابوالیمان پیج باندې هم راځي بل طرف ته په یوټیوب باندې به هم راځي نو که مثلا زمونږ یو بند شي نو بل به کولاوي ځکه دنیا حالات بل شان دي نو که یو بندېږي نو بل باندې موږ خپل کار کولی شو دویم یو چی نو هغې کې کله کله هغه بدل را بدل شي دی بل کې نه بدلېږي نو تاسو دا یو مهرباني وکئ چې دغه یوټیوب چینل مولانا محمد طیب پنجپیر په نوم چې کوم دی طاهري ورسره نشته مولانا محمد طیب پنجپیر په دې نوم باندې چې کوم یو دی نو هغه سبسکرایب کوي او که چاته معلوم نه وي نو دې سمي ته ووایئ یا دې یا د سایرعلي صاحب ته ووایئ
نو دای بدلتا د هغې غ لینک درولېږي که دا هم نه نو په ابوالیمان پیج باندې د هغې لینک موږ ورکړی دی که خپله نه پوهېږي نو بل کس ته ووایي چې ستاسو موبایل نه چا سره وي چې ستاسو په موبایل کې سبسکرایب کړي دې دپاره چې موږ ته بیا لایو درسونه او بیانونه هغه اسان شي ځکه مخکې زما څه نور کار ته اراده وه نو چې هغه هم په دې باندې بیا روان کړو او موږ خپل کار چې کوم موږ ته حواله شوی دی او موږ هغې ته دین وایو موږ هغې ته ثواب وایو چې هغه موږ دغسې چلو الله به انشاءالله زموږ جماعت نور هم ترقي ولور کړي نور به هم مخکې بوځي الله به په دې ملک یو رڼا راولي پخوا زموږ یو ملګري ویلي وو بیا به د عزت په مراد زور شیخ القرآن کو دا وطن به موږ په سنت سره روښان کو نو انشاءالله هغه وخت نږدې دی هغه لرې نه دی آینده مستقبل د اشاعت دی انشاءالله او صرف دلته نه انشاءالله په پاکستان کې مستقبل د اشاعت دی په افغانستان کې مستقبل د اشاعت دی ولې ورته همت پکار دی او دا همت یوازې په ما نه کېږي هغه تاسو ملګرتیا کوئ نو چې زه درته سوام نو کم سے کم په هغې باندې لږ عمل کوئ او د هغې فایده به انشاءالله تاسو آینده ژوند کې وینئ د هغې به ډېر خیر او ډېره فایده وي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې دې ملګرو له ډېر اجر ورکړي کوم ملګرو چې تکلیف کړی او نن دې ځای ته راغلي دي یو دعا وکړئ زموږ څه ملګري مولانا عبدالرب صاحب د هنګو چې د شیخ القرآن د زړو شاګردانو نه بیا زما په درسونو کې هم شریک شوی و دغسې د کوهاټ د مولانا اسحاق مشر ورور زموږ درس کې شریک شوی و سره د بچو هغه وفات شوي دي نور چې کوم مسلمانان وروڼه خویندې مشران کشران وفات شوي دي دعا وکړئ چې الله هغې ټولو مغفرت نصیب کړي حضرت شیخ القرآن زما والده محترمه یمان زما سخر زما ترونه ماسیګان خپلوان ټولو له دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او الله والله هغه جهان ښایسته کړي کوم ملګري چې بیماران وي الله د هغوی له شفای کامله ورکړي چا نن تکلیف کړی دی ځای ته راغلي دي د هغوی څه قسم حوایج او ضرورتونه یې الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي دا مرکز د توحید او سنت دا د الله همیشه لپاره آباد ولري الله دې دې له نور هم ترقي ورکړي څه بیماران دي د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله ورله شفای کامله ورکړي ما ته هم څه معمولي غوندې تکلیف وي دعا وکړئ چې الله موږ له صحت کامله راکړي او الله زموږ د قرآن او سنت خدمت والي او الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي کوم ملګري چې تکلیف یې کړی راغلي دي الله دې هغوی په خوشحالو باندې خپلو ځایونو ته ورسوي او الله دې ورله اجر عظیم ورکړي الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والي کوم ملګري دې مرکز سره مینه کوي محبت کوي تعاون کوي الله د هغوی کورونو کې مالونو کې برکتونه واچوي نن په ریاض کې په سعودي کې ما زموږ د ملګرو غونډه وه او هغوی هم رابطه کوله د هغوی دپاره هم دعا وکړئ نورو ملګرو دپاره چې کوم دې مرکز سره رابطې ساتي چې الله ټول اجر عظیم ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین